نظام عزتمند ورونو اوس په صرف د دې صورت لږ فضایل تاسو ته بیان کما. دا دو صورتونه چې دي سره قل هو الله احد شریفنا د دې مبارک ډېر حدیث دي. په دې کې یو حدیث دی په مستدرک د حاکم کې مشتا، په صحیح د ابن خزیمه کې مشتا، په مسند امام احمد کې مشتا، او دارنګ په صحیح مسلم کې دی د عقبه ابن عامر رضی الله عنه چې نبی رسول الله والسلام عقبه ابن عامر سے ته فرمایل چې ته خبري او بیگانه شپه ما باندې الله پاک دسي سورتونه نازل کو چې دې مثل نه په تورات کې شته نه په زبور کې شته نه په انجیل کې شته نه په قران کې شته چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دا کوم شرونه چې ته ما یاد کړو د دې ټولو تصور کوي چې الله دې ټولو نه پناه و دې ټولو نه څوغړوا پناه و. بل حدیث دی بکی هغه په دې لپاره سره دی د مسند احمد الا اعلمك سورا ما انزل بالتوراة ولا بالزبور ولا بالانجيل ولا بالقران مثله قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تورات زبور انجیل کې مثال نشته. عائشه بیبي فرمایي چې نبی له سلام به هر ماسختن چې کله پرې وو نو دواړه لاسونه مبارک به خبر کړو او قل هو الله احد او فلق او ناس به ویل او دا به چوکلو او چې څومره بدن ته به الله سره شیدره دا به را حتی کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحاح سیتو کې صحیحین کې دا حدیث موجود دی چې نبی علیہ السلام بیمار شو په مرض وفات باندې نو امویل به او حتی کې د زنکدن په حالت کې به او چې ډیر کمزور شو نو عائشہ بیبي ته ویل چې ته وا او بلا شراکاګو کومای دمو ګوري ورونو چې سړی زنکدن یو سلګي نبي ابو دم څه کوي چې ځان بچ کوي. په دې کې تعلیم د امت تعلیم د وګی جاتا بل خبره ده چې تاسو ته ما عرض وکړو چې په دې کې صرف د دنیا د مصیبتونو لپاره نه ده د عذاب قبر نه د زنکدن د سخت نه د اخرت د سختونه بل په کې رفع د درجات د نبی اسلام خو د کبیره صغیره ګناهونو له ټول انبیا پاک دي خو تعلیم یې په کې امت ته چې په زنکدن کې ووي دا د بد نظر د پارم خدي. اشعب نمی یو علیم دا وفات کېدل یو نظر باز خزو کراله د زنکدنو ناغه ول علی دا خزنه نو باسي او دم می کوي ا نظر باز نا خزي ویلو ول ويحك هلاك شي ولته خمري زنکدن دي نو په دې وخت کې وته څه نظر شي ته خاصه مری روان چې ته ما وباسي هغه ته ول د دې نه یریګما چې سیده زما راځم کدن د دقیق کارې شو مینه دی به ورشي چې ډېر کسته زم کدن دی او زم کدن را باندې سخت نه چې زم کدن را باندې سخت نه نظر ګور ډېر قاعده شه دی ښا نظر ډېر قاعده شه دی وخان کټی ته کوزي او انسانان قبرونو ته کوزي او تقوادار سره چې دی باغ باندې چې چا سترګي وخځولې یره دا سره 15 وخت مونږ کوي تلاوت کوي تهجد کوي نفلونه کوي او سترګې په وځ مې نو فاسق او فاجر دی الله دې خوشاله او یو تعلیم چې زکی او ذهن یې خو چا په سترګې وځ مې غبي ته جوړي الله دې مو ساتي. نو دا ډیر یو خطرناک شی دی لہذا علماء ته خصوصا او طلباء او اهل علم ته خصوصا او ټول عوام مسلمانانو ته عموما عرض کوم چې ګور ځان دمو بیا که پورا اثر د دې غواړي پورا د حد نه بار اثر نو ګوره د سړي چې غاښ روغي کنه تاسو دوا غاښ چې د سړي روغي سورې زې په کې نه بالکل مکمل روغ جوړ غاښ هغه چې خله کنګالې نه چې یو ځل کنګال کې خله پاکيږي کنه پاکيږي او چې غاښونه د سوري او چړ وړي او پټیو تر نه یو ځل پاکيږي نه پاکيږي مسواک به بس یو دو درې څلور ځل بغړ غړم کې او زور بلګي نو الله به غاښ پاتې زمون خله هغه سینې دي لکه څنګه چې صحابه کرام مبارکان رضی الله عنهم اجمعين یا کوم د تابعین او د تابعین او د اولیاء او د اوچتو اکابر زمون د ډېرې ګنده خلی دي موږ له بکاده چې په کثرت شي تکرار دا الحمد وزرا پورا وظیفه ته خیر په عاملانو به مګر زې برنامه وزل الحمد شریفه وزل آیات الکرسی شریفه
الف لام میم ذالک الکتاب دی یوزل هم المفلحون بور یوزل وو کو وزل نه درې ځله آیات کرسی او به لله ما فی السماوات یوزل الف لام میم او لله ما فی السماوات یوزل او یولس زل دا درې سورته یوزل قل یا ایها الکافرون او یولس زل دا سورته قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په دې باندې وبم نموي او ځان هغه وبم یا راواخلي کبه یو سړي جادو شوی که چا نظر کړي که کوډه منتر به شوی که پیره جنې پیناسي نو هغه وبدي څه وسکی سړي وزن راکاږي بلکې بهتره طریقې دا لږ وډیر وبو کې دی واړې جامې دي بیوینځي غسل دي مسلمان مکمل به خدای تعالی دې سحر نه دبکی او دې سحر نه به جوړ کی